سلامونه احترامات ګران کوم افغان شرکو ویلفیر فاونډیشن د خپل وس مطابق دغه بې وسه سره مدد جاري ساتلې دي. د دې والا د یورو ډیره زیاته مننه کوم چې یو زنانه ته سلای ماشین والا سلای ماشین چې کوم در راکوسته دا دلته کې ریاض په دې مردان کې په 400 کې په نوخار روډ باندې دا دکاندار ما سره ډیر زیات رعایت کوي او دې خپل هم ډیر رعایتي چې دی په دې د کلونو راسي ما به په سونو سلای ماشینونه اغستې په سونو په دې دکان کې ولاړم روجه پخلی خبره کوم په سونو زنانه ولا ما د دې سلای ماشین اغستې دې به اکثر تاوان مو کې کومه راکې نو دې ماشین څه قیمت دی 12000 نو زه غدیر ولا روړ ته ما چې روړه دا ماشین ما واغسته او باقاعده چې کوم دی نه زه دې د پیسې ورکوم او د مارکیټ ریټ سره मार्केट में बड़ा से 14 साढ़े 14 है من سره جوسری دی پکیری من سره او کولری دی من سره سلای ماشین دی من سره ډیزل وغیرہ وغیرہ ډیر سامان من سره ملایي او ګل کوتل کو دریابي سړی دی دې ته نو ګوري ښا 500 روپے ولا ورکوا سیس پریک دې نه دلې درکې نو دا یو خوبي به کې مالي دلې دا چې د ګاګ د نه بار کینو او خونینو پټی نه پونه دل راغواړي نو ریاض لاډر تکړه کسته نو ان شاء الله چې دا کله علیکم بل چې کوم دین حاجی صاحب یو یتیم خانه ده او هغه یتیم خانه کې پکی نشته فیصله مې وکړه چې ماشومان ډیر زیات فریاد کوي نو سپینځلس پکی لګي پینځلس دوه بل چارو لس مې د دوی نه واغستل نو پینځه پکې مې چې کوم دی نو ستاسو په حساب کې واچول او د ما د په 5000 پکې ولګاو خو دا سړی ډېر دریابي سړی دی نو ښه رعایت یې راسره وکړو ډېر رعایت یې راسره وکړو داسې انشاءالله 5500 روپے دې خرید هو بازار کنه 5500 او انشاءالله موږ نورم کوشش کوو چې رتا سره تعاون وکړو هر قسم دغه چې خپل غریبانو خلکو سره راغی کینه موږ هم سنا ستا سره وکړو چې زموږ هم سنا سره ثواب ملو شي صحیح نو زه دې دکان کې ما سودا وکړله او باقاعده زه دله 51000 روپے ورکوم 50000 دا چیک کړي او دا 500 روپے چې کوم دی نو دا نه نه درکړلې خو دې کې چې کوم دی نو ما پکې لس پکې واغستل نو څه د زه باقاعدار شوم نو چې سه باقاعدار شوم ان شاء الله هغه هم دته ملاویږي او باقي کې ما دغه ورکړلې د سلای ماشین او د سو پکو پکې پیسې ورکړل شو بلکې د پکو ورکړل شو سلای ماشین پکې پاتې شو ان شاء الله سلسله مخکې بوزو ډېر کون راته سلای ماشینونه ویلي هدي چې مال په کم ریټ راکې نو 2000 روپیا ارزان راکې نو د دې زیاته حاجی صاحب هغه پکې باقاعده ما یتیم خانه ته ورسول دا یو 2 3 4 5 10 پکې او ډېر زیات ضرورت وي ټول دغه کې پکې نشته کنه بالکل پکې نو موږ سره او هر چا چې دا موږ سره دا امداد وکړو الله دې نور هم د دې بدلی ورکړي امين او موږ ته د دې شي ډېر ضرورت دلته موږ سره ماشومان دي دا سړي چې هغه خواران د ګرمۍ نه دغه نه هغوی ته ډېر لوی تکلیف وي نو الله دې ورسره ډېر ښه وکړي الله دې خوشحاله لري او الله دې تاسو نه هم د دې اجر درکړي چې تاسو دا دومره تکلیف وکړو دا سامان دلته راورسېدو موږ ته واده شو الله ډېر خوشاله کړه مننه موږ دې ډېره شکریا ادا کوو ډېره مننه حقیقت دا دې ته دونه پریشان وم چې یتیم خانه کې پکې نو ماشومان پریشان او دې کې زما یو شمېر یتیمان ماشومان یسیران ماشومان چې چا مور او پلار نه وي هغه کې سبق وایي بل اوس ته فرنیچر کمې چې کورسو باندې کېږي نو بس تاسو د مدد طلبګار یم او اعظم خان صاحب په دې مې ډاړه خوشحاله دي ځکه چې دا ډېر ضرورت و نو ان شاء الله خدای دې اجر به درکړي او د الله نه هم دغه سوال نشي الله دې